د پاکستانی طالبانو لخوا د چهارشنبه زیارت په میان شپه په یو بمی برید کې وجل شوی د لکی مروت د پولیسو ډي اس پی ښاغلی اقبال مومند د پښتو یو وتل شاعر و ادیبو چې د نړۍ په ګډ کې او خاص کر پښتنه ټولنه کې د خپل خوږو شعرونو ګڼ شمیر پښتانه مینوال لرل د هغه غزلونه سندري او نظمونه نه یوازې وخت په وخت د پښتو وتلو سندرغاړو په خپل اوازونو کې ویلي بلکې زیاتره مهال په ټولنیزو رسنو ځوانانو او د ادب مینوالو د هغه شعرونه یو بل سره شریکول. اقبال مومند د شعر او شاعریت ترڅنګ یو اوږده موده د ریډیو پاکستان په خبر څانګې سره د نطاق یا براډکاسټر په توګه هم ذمہواری تر سره کړې و. ارواخه د اقبال مومند د پیښور د عدیزو سیمې اوسیدونکو وو او د یوې اوږدې مودې نه په پولیس محکمه کې نوکری کوله او د پولیس نوکریت ترڅنګ هغه د خپل ژوند زیاته برخه د پښتو ژبې او ادب خدمت ته وقف کړې و. د نوموړي په ګاډي د چهارشنبه زیارت په میان شپه کې په لکی مروت سیمه کې هغه مخال یو بمی برید شوی چې هغه په یو پولیس تاڼه ترهګرو لخوا د شوی برید په اطلاع کومک لپاره دغه تاڼې ته روانو. په دې برید کې د اقبال مومند ترڅنګ درې نور پولیس عسکر هم وژل شوي او یو تن جوبل شوی دی. تر دې وړاندې هم په نږدې وختونو کې په اقبال مومند ګڼ شمېر ترهګریز بریدونه او بمی چاودنې شوي وي خو هغه له دغو بریدونو ژوندی وتلی و. د ادبي تنظیمونو سره تړاو لرونکو نوموړي د پښتو د یوې ادبي ټولنې آهنګ پښتو ادبي جرګې د صدر او د اخلاص پښتو ادبي ټولنې د سرپرست په توګه ذمہواری هم تر سره کولې. د دې ترڅنګ هغه وخت په وخت د پښتو ادبي تنظیمونو په غونډو مشاعرو تنقیدي نشستونو کې برخه اخیسته او په ادبي نړۍ کې د خپل مترقي او رومانوي شاعرۍ لامل یو ځلنده نامه پیدا کړې و. په خپل جون یو مرکه کې ښاغلی اقبال مومند ویلی وو چې هغه شاعري د کال 1900 راسي پیل کړې و. د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری خپل روحاني استاد او لارښود ګڼلو خو د دې ترڅنګ هغه د پښتو د سترو شاعرانو ادیبانو او دانشورانو لکه قلندر مومند خمیش خلیل اجمل خټک لطیف وخمی او سیف الرحمن سلیم سره هم نږدې پاتې شوی وو او د هغوی په محفلونو کې به ګډون او علمي بحثونه کول. نوموړي په خپل ژوند د شاعرۍ ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو خو په دې کتابونو کې چاپ کړي هم نه وو. البته له مرګه لږه موده وړاندې ویلي وو چې د ملګرو په مشوره د خپلو غزلونو یو زغیم کتاب چاپ ته چمتو کړی دی. د خپل شاعرۍ د کتاب لپاره هغه نوم خوښ کړی وو ته زما په سوري ودرېږه چیناره. د خپل شاعرۍ د کتاب نه چاپ کولو یوه وجه هغه دا هم ښودله چې په خپلو شعرونو کې ورته انتخاب ګران دی. د اقبال مومند د شعرونو نمونې د خار خسې په نوم د انسانانو دلالیه ځنګل د پکراج د شرمخانو دلالیه منګ تل د پردو خلکو خوشالو ته خوشاليګو دا یو خصلت زمونږه د ډمانو دلالیه من خس زنده‌باد او مرداباد ناری وخلی وطن خو د وطن د بادارانو دلالیه نخکاری او نمخ لرازی چې سر په سر شو یو جنگ دی را پغاړه د پریانو دلالیه. علب خان شربو دلبر نیوز 400 د پاکستانی